وروره زما پیسې دي، زما مرضي ده چې د چا په ځای ورکوم، زما خپله خوښه ده. ستا پکې څه کار دی؟ تا ته خو خپلې د کبابو پیسې میلاو شوې که نه، نو تا ته څه مسله ده بیا؟ صحیح ده وروره، ستا مرضي ده، ته را کباب واله. ښه وروره، ستا ډېر زیاته شکریه. ښه صحیح ده. روجانه خبره واوره. وروره وایه څه خبره ده؟ وروره ستا ډېر زیاته شکریه، تا زما مدد وکړو. وروره ته ما ته د خپل کور پته وښایه چې زه درشم، بیا به تا زه پیسې درکړم. نه وروره، تا له د پیسو واپس کولو هېڅ ضرورت نشته دی. ما سره پیسې وې، ما ستا مدد وکړو، او که ما سره نه وې ما به ستا څه مدد کړی وې؟ او ټول خو مې 1000 روپۍ مدد کړی ستاسو، زه به ستا نه سره 1000 روپۍ اخلم. خلکو ته وایې چې زما شکریه ادا کړې، خو هر کله د یو مجبوره مخې لیدلو هغه سره ته مدد وکړه. ته دا سوچ وکړه چې تا ما له زما پیسې واپس کړي. وروره زما شاته په دې مارکیټ کې د لسۍ دکان دی، کله دوی مړه کېږي ته راځه. صحیح ده وروره، زه به انشاءالله یو ورځ ضرور درځم لسۍ څکلو دپاره. ښه صحیح ده وروره، زه دنه ورځم. خلاله ته راغې؟ واو راغلی یم. غلطه ده به شته، نن ما سره څه وشوه؟ سره شو ولې؟ ته خبرې نن ما فریلیس یوز کړه. فریلیسي هغه څنګه؟ ته اوس ته ما ویلي که نه چې زه خپل ملګري له زما سره ملاوېږم. هغه ځای نه چې راتلم ډېر زیات تږی شوی یم. هلته کې مې یو لسۍ واله لیدو، هغه نه مې لسي یوز کړه. چې کله د پیسو ورکولو ټایم راغو، هغه ته مې ماشین نه واله چې پیمنټ راته وکړم. هغه راته وویل چې دا ماشین څه شی دی او دا خو ما ته پته نشته، ما سره شته یم نه. نو ما هم ورته ویل ما سره هم نغدې نشته، او لالا تاسو ته هم پته ده چې ځان سره نغدې پیسې نه ګرځوم. نو ما هغه له پیسې ورنه کړې، خو اصل کې ډېر ښه انسان و هغه. ته ته پته شته چې هغه څه وویله؟ هغه ویله چې کله په دې لاره باندې رایې که نه بیا ما له پیسې راکړې، که زما نصیب کې وي که نه نو ما ته به میلاو شي. نه په دې طریقه باندې ما فریلیس یوز کړه. عجیبه خبره ده، ما سره د دې نن الټه کار وشو. ما سره یو کس میلاو شو، هغه ته د پیسو ډېر سخت ضرورت و. زه د کبابو دکان کوم، کباب مې اخیسته کور دپاره. هغه غریب سره پیسې نه وې چې کباب یې پې ځان له اخیستی و، نو ما د هغه 1000 روپۍ مدد وکړو. خو هغه ما ته یو خبره وکړه چې د شاته مارکیټ کې زما د لسۍ دکان دی، او دی هم راته وویل چې کله م راشي نو ما سره به خامخا لسي څکې. هغه ما ته وویل چې زه به دله پیسې واپس درکړم، خو نه ما ورته وویل د پیسو واپس کولو ضرورت نشته دی. خو ما ورته وویل چې خیر ته هم د چا مدد وکړه. ما ته هم یو لسۍ والا میلاو شو او تا ته هم لسۍ والا میلاو شو. تا لسي پرې وڅکله او ما ولې 1000 روپۍ ورکړې. فرق صرف دومره و، هغه چې کوم دی ستا مجبوري وپېژنده او ما د هغه مجبوري وپېژنده. هسې اختشام د لسۍ والا کس خو به یو نه چې تا سره هم میلاو شو، ما سره هم میلاو شو. داسې کیدی شي او لالا کېدی شي او نم شي کېدی. خو لالا که داسې وشوه نو ډېره بخي، که ته راته وشي نو پیسې هم هغه ته میلاو شو. الله تعالی دې وکړي چې کس مایو وي. احتشامه نن ما له پته ولګېده چې دا دنیا ګول ده. ځکه درته وایم وروره چې کله هم د غریب مخې ته راځي نو مدد یې کوه، الله تعالی به ستا مدد کوي. او لالا موږ له پلار داسې تربیت نه دی کړی. او احتشامه زمونږ پلار داسې وخت تېر کړی دی چې هغه همیشه د غریبو خلکو مدد کړی دی. او انشاءالله احتشامه ما او تا به هم د هغه د نقش قدم باندې ځو که خیر